په پروګرام کې. بسم الله الرحمن الرحیم. لفخان رور زما مشر رور په حیث باندې دی او زه ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې په دغه لنډ تنګ وخت کې تاسو زموږ غوندې کې ځوانانو ته موقع راکړئ او په دغه پروګرام کې ځان سره کښېنوئ چې مونږ هم زموږ په زړه باندې هم څه خبرې دي څه اترې دي چې هغه دې قوم ته پیش کړو چې او مونږ هم چې کوم دی په زړه باندې ډېرې شخړې لرو او چې دا د عوامو ته په اسانو الفاظو کې پیش کړو. بالکل. اوس معلوم دغه پوښتنه عمر به هم څومره دی وخت کې؟ زما جی 31 سال 31 سال عمر دی، ډېر کشر یې. او بیا په دې کې وکالت شعبه تا څنګه ولې خپله کړه؟ ما داسې وجې چې زه په 2018 کې ما LLB کړې وه. کله چې ما زه وړوکی وم زما یو ماما و هغه سیول جج و. نو هغه ټایم کې زما ډېر زیات خواهش و چې یاره زه به راځم د جوډیشري فیلډ ته او زما خواهش دا و چې زه به جج جوړېږم. خو چې چونکې زه دې فیلډ ته رالم او ما LLB کله وکړه نو زما وکالت سره بالکل د جنونیت تر حده چې کوم دی شوق و چې زه به راځم نو وکالت به کوم. بله مې یاسې یو پوښتنه پړه کېده د اورېدونکي دې وخت کې موږ افغانستان وموري جمرود خیبر باجوړ لنډې کوتل دیر ملکنډ دا موږ ټول اوري نوخار مردانه والد سره دوستي ټول ورونو لکه زه ینم که نه لکه دا په کوم دغه کې وي د هغې خوبې څه وي؟ مونږ داسې یو عجیبه غوندې کې تربیت زموږ والد صاحب زموږ کړی دی چې مونږ د روزي اول نه چې کله نه مونږ لکه FEC مونږ کوله نو هغه ټایم کې چې کوم دی والد صاحب مونږ ته دا وي چې یاره تاسو څه خوښ یې هغه ووایئ چې څه ویلی شي هغه ووایئ خو سبق ووایئ. بیا چې کله FEC شوه ما ورته چې زه LLB کوم، مشر ورته زه جرنالیزم کوم، کشر ورته زه کمپیوټر ساینس کوم. نو مونږ ته والد صاحب چېرته بند نه دی ایښی چې بچي ته به دا نه ته به دې سایډ ته ځي او والد صاحب سره تر نن حده پورې مونږ چې کله ناست یو په محفل کې نو زموږ چاته دا پته نه لګي چې یاره دا زموږ والد صاحب دی چې مونږ تر څو انټروډیوس کړي دي چې یاره زموږ دا والد صاحب دی او چاته پته نه لګي چې د هغې پېژنګلو ورسره وي نو دا پته ورته لګي دا د هغوی تر نن ورځه پورې د هغه بالکل زموږ تربیت یې داسې کړی چې زموږ ملګرو مونږ هره د زړه خبره مونږ ته داسې موقع راکړی چې هر د زړه خبره به تاسو ماته کوئ نو بیا به هغه مسله په شریکه حل کوو. ما ته ډېره وروسته پته ولګېدله که نه ما خو لکه کېناستو به یو ځای به ټول ناستو چې کله ما ته ګاډی خراب شو نو ما ورته امیرعالم ته وی چې یاره ګاډی به ټیک کولی وي راځه که نه نو لکه ستاسو والد صاحب هر سهار پېښور ته تګ بیا ماښام راتلله هلته مزدوري کوله په دغه مزدورۍ کې خالا تعلیم که نه ټول وروڼو وایي چې دا ترلاسه کړ سخت لکه تیرې کړي دي نو لکه دا یو بیله دغه وه. بیا دې سره سره ډېر ځینو کې موږ ستاسو ته غرونه واورېدل او نوي کول چې کوم دی هغه په سیاست ځان څنګه پوهېږي لکه موږ صرف نارو پسې ځو نو موږ له کوم قسم نارې به موږ خوښوو یا موږ د پیک نیوز چې کوم دی نو دا یو یلغار روان دی که نه قانون کې بیا چې کوم دی نو څوک چې دا پیک نیوز خورئ پروپیګنډې خورئ په دې هم څه نظر کړی دی څه نظر ساتئ؟ زه دا اوس ووایم چې سیاست ته د راتلو یوازینی مقصد زما دا دی چې دا قام صرف او صرف په دې خبره باندې پوهېږي چې په دې ټول ریاست پاکستان کې مسله صرف او صرف د پښتون ده. دا قام ته ګناه نشته دی زمونږه برین واش داسې طریقې سره شوي دي چې کله نه فیسبوک انټروډیوس شوي دي د هغې ورځې نه واخله زمونږ په ذهن باندې کار شروع دی نو زما نوجوان طبقه خو د بدقسمتۍ نه د کتاب نه ډېره لرې پاتې شوه هغه صرف او صرف د سوشل میډیا تر حده پورې پاتې شوه نو زما نوجوان ته دا پته ونه لګېده چې زما خیرخوا څوک دی او زما بدخوا څوک دی او په دې ریاست کې مسله آیا د پاکستانی ده په دې ریاست کې مسله آیا د مسلمان ده او که په دې ریاست کې مسله آیا د پښتون ده نو دا نوجوانان چې کوم دي دې ته ګناه نشته دی د دې په ذهن باندې دومره کار کړی شوي دی لکه ګوره زه هر ځای کې دا خبره کوم چې اسانو الفاظو کې دا قوم پویول دي د قوم نوجوان پویول دي چې زما وروره ته راشه لږ شانتې کینو لږ حساب کوو لکه ریسنټلی تاسو یو لنډ غوندې کې مثال در کوم زه په سند کې چې کوم دی ما ډېر ټایم په تبلیغ کې لګولی دی په پنجاب کې ما ډېر ټایم په تبلیغ کې لګولی دی د ټول نه سخت شیعګان دا په سند کې دي د ټول نه خطرناک شیعګان دا په پنجاب کې دي ټیک شو جي خو تاسو به د هغه ځای دا ونرئ چې سني راپاڅېد شیعه مړ کړو شیعه راپاڅېد سني مړ کړو دا به تاسو نه اورېدلي حالانکې لکه په پښتونخوا کې خو به ډېر لږ فیصده شیعګان وي ټیک شو جي خو که دا خبره ته صرف اورې نو دا به صرف د پښتونخوا لحاظ سره ته اورې ولې لکه زما د کور مې واقعه اورو نو د کور مې واقعه ته اورې که نو زما د کور مې شیعګان او سنیان دا د سند نه څه خطرناک خو نه دي
خو دلته چې کوم دی زمونږ اوسو ذهنسازي تر دې حده شوې ده چې مو ته دا پته نه لګي چې آیا دا مونږ څه کوو، دا مونږ د شریعت په نوم کوو، دا شریعت مونږ له اجازت راکوي که نه راکوي، دا مونږ څه کوو، دا خو مونږ په خپلو خپو باندې په خپله لګیا یو تبر وخو. لکه زما چې کوم دی څه پکار دی چې زه په څه شي کار وکړم، زما په دې پکار زه نوجوان ته ده ووایم چې زما خاوره څه پیدا کوي، زما د خاورې پیداوار څه دی. لکه په سوره رحمان کې چې الله پاک د څومره نعمتونو ذکر کړی دي، چې څومره نعمتونو ذکر شوي دي، هغه ټولو نعمتونو نه زیات نعمتونو الله پښتنو له ورکړي دي. ګورې دا تاسو سټډي وکړئ جي په دې باندې چې هر قوم له الله پاک چاله د ځمکې نه لاندې نعمتونه ورکړي دي، بس هغه د یو قوم وي. څه قومونو له الله پاک د ځمکې د پاسه نعمتونه ورکړي دي. خو په تمامه دنیا کې که موږ تاسو ګورو، پښتون واحد داسې قام دی چې دی له الله پاک د ځمکې د لاندې وسایل ورکړي دي او د ځمکې د پاسه وسایل یې ورکړي دي. خو دا پښتانه د بدقسمتۍ نه په دې نه دي پوهي او مو ته چې کوم دی په یو بیل ټریک باندې د پښتون قام خصوصي نوجوان په بیل ټریک یې ور اچولي دي چې بس ته په دې اړخ ځه. اوس تاسو خبره وکړله